نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم سورة بقرة دریم پارا یوسل اتصل بیختم آیت دی فمقی آیتونو کی دا تحویل دا قبلی مسئلہ بیان شو پس پدی آیتونو کی بیا دا تحویل دا قبلی مسئلہ ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تچکلا د پنځو منځونو فریضه لا نو نازل شوی نو د سحر او مازیګر منځ به نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته کو لسم کال د نبوت باندې د معراج په واقعا کې پنځه منځونه ملو شو نبی علیہ السلام بیت الله شریف ته بیا هم منځ کو کله چې د هجرت د مدینه منورې سفر وشو نو شپاړس میاشتې څو ورځې د پاسه نبی علیہ السلام بیت المقدس طرف ته منځ کوو د هغې نه بعد نبی علیہ السلام ته الله رب العالمین حکم نازل کړ چې تاسو مخ بیت الله طرف ته وګرځوئ بیا دی اهل کتاب یهودیانو عیسیانو مشرکانو په نبی علیہ السلام باندې صحابه باندې اعتراض وکړ چې کله یو طرف ته مخکې کله بل طرف ته الله رب العالمین دی آیت کریمه او روان آیاتونو کې دا ارشاد فرمایي چې دا مخکول د یو جانب بل جانب دا زما په حکم دی مقصود مخکول نه دی مقصود د الله پاک رضا دی او د هر جماعت او د هر ملت او د هر امت د پاره خپل یو قبله وی د نبی علیہ السلام د امت مستقل دی د دې د پاره خپل مستقل بهترین کعبه او قبله بیت الله مقرر ده تاسو وړاندېوال د نیکه طرف ته وکړئ په دې کې تاسو نه بچ کیږي چې تاسو بیت الله یا بیت المقدس ته مخ کړئ نه د الله پاک په بندګۍ به تاسو بچ کیږئ نو نیکه طرف ته تاسو وړاندېواله وکړئ دې کې د یو بل نه مخکې شئ او تاسو چې په کوم ځای کې وي الله پاک په قیامت کې تاسو راولي تاسو سره حساب کتاب کوي مخکینی درس کې تیر شو چې بیت الله شریف د بیت المقدس نه غوره دی دا غي وجوهات هم بیان شوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم غوره امت یې هم غوره او کعبه او قبله هم غوره پدې کې الله رب العالمین درې پیری نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فول وجهك شطر المسجد الحرام تکرار پکې راغلي دي درې پیری علما د دې وجوهات بیانې اولنې چې چرال فول وجهك شطر المسجد الحرام لکه پرونی سبق وې د دې مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشاله ولون فول وجهك التراغ دل تراغ چې فول وجهك شطر المسجد الحرام دوباره راغله نو پدې کې د نبی علیہ السلام د امت د پارا مستقل قبله ګرځیدل پدې بنا دوباره ذکر شول چې تاسو قبله دا مستقل ده یهودیان ځان له عیسایان ځان له استاد جدا خپل قبله ده بیت الله شریف او را روان زی دریم زی بیا راځي چې فول وجهك شطر المسجد الحرام دې کې د مخالفینو د اعتراض د دفع کولو د پاره چې تاسو مخالفین ته هم معلومه ده چې د اخر زمانه د پیغمبر صفت د دواړو قبلو طرف ته بخول نو د دوی چې دا کوم اعتراض د دوی بیزایا او د حسد د وجه ولی بیت المقدس یو قبله بیت الله دیمه قبله
د آخر زمانه د پیغمبر علامه دا کتابونو کې بیان وا چې دی بدواړو قبلو ته مخ کړي نو چې دی د اعتراض کې خود حسد ته وجه کوي د دشمنی ته وجه کوي د آخر زمانه علامه خود دواړو قبلو طرف ته مخ کول نه موجود ده بیا ول اعتراض کوي دا صرف د دشمنی د وجه د يهوديان عیسایان دا ځکه اعتراض کوي یا علماء د دین علاوه نور هم وجوهات ذکر کوي کہ اللہ رب العالمین پدیدے کی تکرارن دا فول وجہک بار بار ولی فرمائی چھ مخبیت اللہ شریف تکو گرزا بعض علماء فرمائی اول زی چھ ذکر شو دا مسیدن کو دا حرم دا پارا دیم زی چھ ذکر شو دا عام حالات دا پارا او دریم زی چھ ذکر شو دا دی دا پارا چھ انسان مسافر بھی او یا انسان مقیم بھی دا غد دا تبدیلید احوال پا بنا بان درې ډېرې ذکر شو دا خو د الله جل شانه د طرفنا مستقل د کعبې د قبلي ګرځېدل مستقلا بیان شو بیا د الله پاک کمال قدرت هم بیان شو چې الله پاک په هر څیز باندې قادر دی نو تاسو په دې نشي بچ کېدی چې څوک د دنیا په یو ګوټ کې دی او څوک په بل ګوټ کې دی نه که د دنیا په هر ځای کې الله پاک به د قیامت کې حساب کتاب تراولي او دیم چې دی اعتراض کی د بیت الله د قبلي ګرځېدو الله پاک فرمایي دا حق دی دا خلق نا خبر دی یا د حسد د وجه د اعتراض او بیا الله رب العالمین د دې قبلي د تحویل حکمت بیانې کچره پیغمبر علیہ السلام بیت الله شریف او بیت المقدس دواړو طرف ته مخ اونکی دی بیا دا اعتراض کو چې دا هغه پیغمبر ندی چې کوم د اخر زمانه ذکر آخر زمانی دا پیغمبر صفت دا دوارو قبلو طرف تا مخ کول دی نو کدا پیغمبر دوارو قبلو تا مخ نکی دا دی اعتراض پاتی کی نو چه دوارو قبلو تا مخ کدا دی اعتراض دا پاتی نشو چه دا آخر زمانی دا پیغمبر صفت نبی القبلتین نو نبی القبلتین هم دا دی اعتراض پاتی نشو یا اللہ رب العالمین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری او فرائض ذکر کی یو فریضہ او ذمہ داری دا ذکر کی چې دی بتاس ته قران کریم لولي د پیغمبر ذمہ داری د قران کریم تلاوت شو مسلمان به د قران کریم تلاوت کی دا د پیغمبر هم ذمہ داری او د امت هم ذمہ داری ده دیم ذمہ داری چې دی بستاسو د ظاهر او د باطن د گناهونو د صفائی فکر کې ظاهری گناهونه او باطنی گناهونه امت د دین بچ کی دا د پیغمبر ذمہ داری ده نو پیغمبر خپل گناهونه نه کوي نو امتیان به د دین بچ کی نو د امتیم دا ذمہ داری ده چې ښکار گناهونه او پټ گناهونه د دواړو نه ځان وساتي او د پیغمبر د ورثو ذمہ داری دا ده چې خلق ته د ظاهری گناهونه د بچ کېدو او د باطنی گناهونه د بچ کېدو دا طریقه خایا دا د ورثو د علماء هم ذمہ داری ده کارا گناہونا دی اغم خلق و تخائی چلا مکوی او چې کوم پټ دی لکه مثال حسد دی بغض دی شرک دی کفر دی تکبر دی دا باطنی گناہونا دی حسد دی دا باطنی گناہونا دی د دین به هم مسلمانانو ته د بچ کېدو وینا دریم ذمہ داری د پیغمبر د قران کریم خودل خلق ته قرآن بیانی د تی تعلیم بورګي قران کې سړي دا خلق ته خی نو دا د ورثو هم ذمہ داری ده چې د قران کریم درس وکړي د قران کریم مسالې او علم دا به خلق ته بیانې دا علما چې خلق ته سار او ماقام لګیاوي او دا خلق ته کله سخت مسالې او کله نرم مسالې دا دې خپل غاړه خلاص د دې مقصود دا نه چې تاسو د علماو ته بد وایي او یا وته شکریا وایي نه خپل ذمہ داری خلاصو او چې چا ذمہ داری خلاص نه کړه قیامت کې به الله تپوس کوي نو دا علما چې دا لګیاوي دا د دې ذمہ داری بعض اوقات کې دا علما یو مسأله بیان او دا چا په طبیعت باندې خراب او ترخو لګي نو بس هغه لګیا شي علما سره دښمنی شروع شي علما پس غیبت شروع شي نو کایبا دې پس به علما نه ګوري ځکه دا طریقه د پیغمبرانو سره هم خلقو کړي نو د وارث کار دا چې پیغمبر کومه طریقې اختیار کړي اب کبه دا وارث هم اختیاري د چا د خبرو په پروا نه کوي تاسو نن دنیا کې ګوري د ټول نزيات دشمنی د چا کې په مخ د ځمکه
دا د علماء که کافر کوي هم د علماء کې ځکه هغې ته معلوم دا دی چې ټول چل دی عالم کې دی ولې د پیغمبر رهنمایي د شریعت خدا علما کوي نو د کافرانو د علماء سره نه لګي نو کله په یو طریقه علما بدنام کړي او کله په بله طریقه مقصود دا دی چې دا خلک د دین نه لرې کېږي د علماء په دشمنۍ او عالم خو خلکو ته دین ښیي نو چې عالم سره خلک دشمنان شول نو خلک د دین نه لرې شول نو کافر کامیابېږي په دې او د مسلمانانو نن حسد او بغض او کینه د علماء سره ډېره راځي که په کلي کې یو خان او یو ملک یو خبر خلک یې خیر دی مشر دی خو که عالم یو خبر وکړي نو عالم ورته بیا کشر ښکاري ولې کشر ښکاري عالم د پیغمبر په مسله ولاړ دی دا کشر شو او چې چا سره پیسې دي نه مشر شو نو تا خو د عالم قدر چې ونه پېژنده ستا خو بیا مونځ نه کېږي ستا مونځ چې په 50 په 20 په 1500 دا قبلېږي او تا ته په مانځه کې دومره اجر او ثواب ملاویږي نو دا خو علم ملاویږي چې د عالم ته ته مشر وې نو موږ څه کوو چې مالدار سړی د معاشري بد سړی چې موږ ته بدماش وایو د هغه خبرې ته موږ ډېر ښه وایو ډېر خفېږي دا ډېر هوښیار دی هوښیار نه دی صرف هغه سره مال دی هغه سره بد اخلاق دي هغه سره تکبر دی هغه سره د دنیا یوه نشه ده د هغه خبرې ته موږ ټول ټیک وایو روغو او لیوني ماشومان زنانه ډېر ټیک خبرې کوي یاره خو ډېر پوه سړی دا په هر څه پوهېږي خو که عالم د پیغمبر یو حدیث یو مسئله د شریعت بیان کا او زمونږ د طبیعت سره برابر نه وه یاره بس د مولیان دي نو په ځان ځان د قصې کوي څومره ډرامې ورپسې وکړي خو علما هغه خلک دي که ته ورسره هر څومره مخالفت او دشمني وکړي ستا بچو ته بیا وایي راشه بچې سبق له راپاشه سبق ووایه پلار به د علماء سره نه لګي او د عالم کار بسي راشه بچې سبق ووایه نو د عالم کار د دغه سړي چې د علماء سره نه لګي د هغه د بچي د سم سړي جوړول تاسو خپله ګوري او دا زموږ معاشره ده نن یو ملګري خبره وکړه وایي په سن میرپور خاص کې زموږ د تبلیغ تشکیل علماء کار نه کولو کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا مسلمانان له نه ورته کار نه کولو او عالم وی جماعت کیو مقتدی ورپسې نو چې اقامت قدریه کړي دا کمی د عوامو نه دي دا د علماء کمی چې عالم کار کې خو خلک جماعت ته راشي اقامت دپاره به څوک پیدا شي نو چې عالم کار نه کوي او جماعت ته څوک راولي نه نو عام سړی خو جماعت سره دونه پوهه نه لري او الحمدلله زموږ استادو په دې پښتنو سیمه کې دا محنت د علما کوي د چا مخالفت او نافرمانۍ ته نه ګوري خو دا هم یاد وساتو د دې علماو دا مخالفت او نافرمانی او د دې حسد او غیبت دا زموږ استادو دا مستقبل چې کوم نسل را روان د دې لپاره ډېر خطرناک ځکه زموږ بچي زموږ کشران که موږ د علماو نه لرې کړل دا به سبا نه مور پیژني نه به پلار پیژني نه به مشر کشر پیژني نه به خپل پردي تمیز پیژني دا تمیز چې پیژني دا د برکت د دې دین دی او دین ورته ښیي علما نو کم از کم تاسو ته پکار دي چې د خپل علماو د غیبت او د دې د مخالفت او نافرمانۍ ځان وساتو ځکه دې د پیغمبرانو هغه وراثت حق ادا کوي نو کوم مسله د طبیعت نه خلاف وا وورا د الله نه وغواړه عمل پیرا ځکه عالم خو د ځانه قصې څه د پلان کې قصې خو چاته عالم نه تاسو ته ورېدلي چې عالم د پلان کې قصې کوي صفتونه کوي چې زما پلار داسې او زما نیکه داسې خو یا به د صحابي خبره کوي یا به د پیغمبر کوي یا به د کتاب کوي نو نورې قصې خو نه کوي نو د دې وجې نه دا د عالم ذمهداري نو درېیمه ذمهداري د پیغمبر خلکو ته کتاب تعلیم ورکول قرآن خلکو ته بیانول نو چې په قرآن کې څه ټول به بیانې کړي داسې خو به نه کړي څه به پټي خلک خفه کېږي او څه به بیانې خلک خوشحالېږي نه هره مسله به کوي څوک به خوشحالېږي او څوک به خفه کېږي خو د خپل مزاج د شریعت سره برابر چې د شریعت مسئله وه موږ وایو جزاک الله الله دې اجر ورکړي موږ ته ښکلې مسئله وکړه که عمل پې کړي او که نه کړي کم از کم د بې نه خو سړی بچي او څلورمه ذمهداري د پیغمبر خپل احادیث خلکو ته ښودل نو حدیث د پیغمبر دا دلیل دی ځکه به خلکو ته ښیي که حدیث د پیغمبر دلیل وي نو څه لیکئ نو
دا د پیغمبر ذمہ داری او دا د وارث ذمہ داری هم دا اول د قرآن تلاوت دویم د ظاهر او د باطن صفائی او دریم د الله د کتاب درس او څلورم د پیغمبر د حدیث درس الله جل شانه په آیاتونو کې دا فرمایي دا بس کې بعضې مسئلې زمونږ او ستاسو مزاجونه یې ځکه نه اخلي چې مونږ او تاسو ناخبره یو که کله مونږ د دین د ځان خبرو نو ډېرې خبرې به مونږ کې غلطې وي هغه به مونږ خبر شوي نو مونږ به اورېدلي ني عمل کې به مو نه راوستي د دې وجې نه مونږ هغې سره طبیعت ناشنا وي خو که کله مونږ علماو سره او دین سره کینو د هغې نه څه واورو نو هغې کې مونږ او تاسو ته الله جل شانه ډېره فایده راکړي الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق راکړي نو فرمایي ولکل وجهة او د هر جماعت او د هر امت دپاره یو د مخ کولو قبله وي هو مولیها چې دې اورېدونکي وي مخ کوونکي هغې طرف ته په وخت د مانځه کې فاستبقوا الخیرات پس تاسو وړاندې والو کې د نیکۍ کارونو ته دا خبره یاد وساتئ چې موږ دې کعبې طرف ته مخ کوو نو دا ګورې موږ د کعبې عبادت نه کوو دا چې موږ نه کوو چې موږ دا کعبې ته عبادت کوو چې دا کعبه زموږ خدای دی او دې ته نه صرف طرف مو د قبلې د کعبې کعبې طرف ته مو مخکې خامخا یو خوا مخکې کړه چې مونځ کوي کوم خوا مخ شو الله وایي قبلې ته مخ کوي صرف مخ مو قبلې ته دي سجده مونږ الله ته لګو سجده ګورې موږ دې کعبې ته نه لګو کعبه خو یو کوټه ده یو آبادي ده یو ځای دی نو دا خو د عبادت د مخ کولو طرف دی نور سجده دا مونږ الله ته لګو اینما تکونو بکمزه کې چې وای تاسو یاتی بكم الله جميعا راولی بل الله پاک تاسو ټول په قیامت کې د حساب لپاره ان الله على كل شيء قدير بشک الله پاک هر چیز باندې قادر دی ومن حيث خرجت دکمزه پیغمبر علیہ السلام چې توزی فول وجهك شطر المسجد الحرام واستوار وقف المبارك په طرف د مسجد حرام بیت الله شریف باندې وإنه للحق من ربك او يقينا دا اوریدل د قبلي خامخا حق دي ستاسو رب د طرفنا وما الله بغافل عما تعملون او ند الله پاک نا خبر تاسو د عملونو ومن حيث خرجت دکم دین پیغمبر علیہ السلام جتقوتی فول وجهك شطر المسجد الحرام فاستوال وقف المخ مبارك بالطرف د مسجد حرام یعنی بیت الله وحيث ما كنتم بكم ذکم چې وای تاسو فولوا وجوهكم شطرون تاسو ګرځي خپل مخونه په طرف د کعبه نو موږ تاسو مانځه کې وای کړ چې مانځه کې جار لس فرض یو پکې قبلي ته مخ کول فرض دي قبلي ته مخ کول موږ فرض وایو هغه دي آیاتونو کې دا ذکر شو شطره په طرف د بیت الله لالا يكون للناس عليكم حجه د پارا دي چې پات نشي د خلق د پارا تاسو خلاف څه دلیل او څه اعتراض الا الذين ظلموا منهم مجر خلق به اعتراض کی چې ظالمان دي د دې اهل کتابونه فلا تخشوهم فاستاسو مېریږي د دې کافرانو وخشوني او تاسو یریږي زمانہ الله وی خلقنا بيریږي نه زمانہ او یریږي ولأتم نعمتي عليكم ودپارا دي چې زه پوره کوم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلكم تهتدون ودپارا دي چې تاسو په هدایت باندې شئ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم لکه څنګه چې موږ لېږلي دي په تاسو کې رسول پیغمبر علیه السلام منکم تاسو د جنس نه یتلو علیکم آیاتنا دا قرآن دا پیغمبر علیہ السلام په تلاوت کې پتا سبانه زمون د آیاتونو د قرآن نو قرآن به د پیغمبر علیہ السلام وایي مسلمانانو قرآن وایي ويزكيكم استاذ التزكيه بکی ظاهر او باطن بد گناہوں نہ پاکی ويعلمكم الكتاب و تاسب تعلیم د قرآن در کی قرآن کریم کی چسری دا بتاست خی والحکمت و دخبر حدیث تعلیم بدر کی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او تاسب علم در کی دا وسچ تاست دا علم نبی نچکم علم تاست نیا بتاست خی دا د پیغمبر ذمہ داری دا اللہ دې موږ تاسو عمل کول توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله